بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین او ناظرین، د جمعې د ورځ او د جمعې د مونځ د الله رب العالمین په نعمتونو کې په موږ او تاسو باندې یو لوی نعمت دی. په دې ټوله هفته کې چې کله یو انسان د ګناه په حالت کې وخت تیر کې ګناه سرزد شي، خطا سرزد شي، د غفلت مظاهره وکړي، رب کائنات د جمعې د ورځ موږ او تاسو لپاره ځکه مقرر کړی دی چې په دې مبارک ورځ باندې انسان چې کله الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي، رب کائنات د دې ټولې هفتې هغه ګناهونه په دغه یو ورځ باندې هغه ورته معاف کوي. او حدیث پاک کې راځي چې کله د زیارت په ورځ باندې ماښام نور پرېوځي، دغه وخت نه واله تر جمعې په ورځ ماښام نور پرېوتو پورې دې دورانیه کې چې کله یو مسلمان یو عمل کوي، الله رب العالمین هغه ته د یو عمل ثواب د نور ورځو په نسبت باندې 27 ګنا زیات ورکوي. او دغسې چې کله یو مسلمان اهتمام سره، ذوق او شوق سره، یو جذبي او یو ولولي سره، ښه تیاری او اهتمام سره د کور نه غسل وکړي، خوشبو ولګوي، مسواک ولګوي او پاک جامې واغوندي او بیا تیاری سره راشي په جماعت کې د جمعې مونځ ادا کړي، الله تبارک وتعالی د هغې د برکته د تیرې جمعې نه اوسه پورې چې څومره ګناهونه ورنه شوي هغه ورته معاف کوي. لهذا دغه مبارک ورځ باندې الله تبارک وتعالی یو ډېر لوی نعمت موږ ته دا راکړی دی چې د سوره کهف د تلاوت په صورت کې چې کله موږ او تاسو د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت وکړو، حدیث پاک کې یو ګڼ شمېر فضایل د دې ذکر دی چې رب کائنات د دې سوره کهف د تلاوت د برکته تیرې جمعې نه تر دې جمعې پورې ګناهونه معاف کوي. راتلونکې جمعې پورې الله تبارک وتعالی د خپل د بنده د هر شر نه، د هر فتنې نه، د هر غم او مصیبت نه د دې حفاظت کوي. نو لهذا د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه موږ او تاسو کثرت سره د درود پاک اهتمام وکړو او کثرت سره د جمعې د مبارک شپه، مبارک ورځ د عبادت په حالت کې، د ذکر او اذکار په حالت کې چې دغه موږ او تاسو د تیرولو کوشش وکړو. چې کله په دې ټولو فضایلو باندې موږ او تاسو غور او فکر وکړو، نو موږ ته به اندازه وشي چې دا جمعې د ورځ د الله رب العالمین په نعمتونو کې څومره لوی نعمت دی. چې کله موږ او تاسو دې قدر وپېژنو، هر انسان ته دې اندازه کېږي چې څومره لوی فضیلت الله رب کائنات دې مبارکه ورځ له ورکړې دی. سید الایام دې ته ویل شي، د ټولو ورځو سردار او باچا هغه د مبارکه ورځ ده. الله رب العالمین د موږ او تاسو ته د دې ورځې قدر او منزلت پېژندلو او د دې د قدردانۍ توفیق هغه موږ او تاسو ته نصیب وفرمایي. وما علینا الا البلاغ.